बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन अलैकुम हेले एहतरामात में ओमनी دا چې نن زموږ دویمه ویډیو ده انټروډکشن ټو اپریټینګ سیستم چپټر مو شروع کړی دی څه خبرې مو کړې وي تر یوزر انټرفیس پورې اپریټینګ سیستم اکارډینګ ټو یوزر انټرفیس موږ سره اپریټینګ سیستم د انټرفیس لپاره د انټرفیس له لحاظه په څو ډول دی موږ تاسو په تیر لیکچر کې ویلو چې اپریټینګ سیستم د انټرفیس له لحاظه په دوه ډول دی یا یو جی یو آی دی بل سی ال آی دی جی یو آی موږ ته ګرافیکل یوزر انټرفیس باندې کې هر کار موږ د آیکنز یا د مینیوز په واسطه باندې یا د ډرګ اینډ ډراپ په واسطه باندې کولی شو دا کولی شي چې هغه خلک اند یوزران چې بیخي کم علم لري ټیکنیکل علم نه لري هغه هم کولی شي چې ګرافیکل یوزر انټرفیس سره تعامل کې خپل ضرورت حل کړي او کمان لاین انټرفیس موږ سره هغه انټرفیس ته چې اپریټینګ سیستم موږ سره داسې انټرفیس باندې کوي په کوم کې چې یوزر مجبور او مکلف دی چې د خپل کار د پوره کولو لپاره او د خپل پروګرامونو د ایگزیکیوټ کولو لپاره چې شو کې کمانډ ایگزیکیوټ کې غیر له کمانډ ایگزیکیوشن نه یوزر نشي کولای چې خپل ضرورت پوره کړي او داغه مثال موږ سره ام اس ډاس یا لینکس شل اپریټینګ سیستم لري نن راځو operating system according to user perspective the operating system څنګه ډیزاین شوی دی د یو یوزر لپاره ډیزاین شوی دی که د ملټیپل یوزرانو لپاره ډیزاین شوی اوس موږ لرو operating system داسې ډیزاین شوی operating system single user operating system موږ سره هم شته دی ملټي یوزر operating system موږ سره هم شته دی single user operating system هغه operating system دی کوم چې at a time یو کس یو یوزر کولی شي چې د استعمال کړي د څه استفاده وکړي which is designed to fulfill the request of a single user هغه operating system کوم چې د دې لپاره ډیزاین شوی دی چې at a time یو کس استعمالولی شي د یو کس د پروګرامونو ایگزیکیوشن تر سره کولی شي معنی دا ده موږ تاسو خپل کمپیوټر نه لږ کنه لیپټاپ کمپیوټر دغه لیپټاپ کمپیوټر باندې چې کوم اپریټینګ سیستم موږ انسټالو دا کوم اپریټینګ سیستم د سنگل یوزر دی اټ ا ټایم یو کس استعمالولی شي اټ ا ټایم یو کس دغه اپریټینګ سیستم ته لاګین کېدلی شي هیڅ کله دویم کس نشي لاګین کېدای که موږ تاسو وایو چې په همدې اپریټینګ سیستم کې موږ سره ملټیپل یوزر اکاونټس دي سمه ده ملټیپل یوزر اکاونټس لري ته خو په اټ ا ټایم یو سیشن ته داخلېدلی شي د هر یوزر لپاره بیل سیشن بیل یوزر فایل یوزر فولډر جوړیږي هر سیشن ته چې داخليږي یو کس داخليږي اټ ا ټایم دوه سیشن موږ نشو رن کولای په یو سنگل کمپیوټر باندې نو سنگل کمپیوټر باندې چې کوم اپریټینګ سیستم موږ انسټالو دا اوس چې موږ تاسو کوم کمپیوټر استعمالو په دې باندې سنگل یوزر اپریټینګ سیستم موږ انسټالولی شو ځکه دا د سنگل یوزر اپریټینګ سیستمونو لپاره ډیزاین شوی دي خو مخکنی سنگل یوزر اپریټینګ سیستمونه داسې وو چې هغوی به سمه ده چې یو یوزر به استعمالولی شو خو د یوزر یو کار یې پوره کولی شو اټ ا ټایم یو کس کولی شو چې دغه اپریټینګ سیستم استعمال کړي خو دغه اپریټینګ سیستم دومره ظرفیت لرلو چې د کمپیوټر دومره هارډویر یې اداره کولی شو چې د یو یوزر لپاره یوازې یو پروګرام رن کولی شو خو د وخت په تېرېدو سره په اپریټینګ سیستم کې ډیولپمنټ راغی ځکه اپریټینګ سیستم یو د اپریټینګ سیستم د ځانګړتیاو څخه او د اهدافو څخه دا هدف دی چې اپریټینګ سیستم داسې ځانګړنې لري چې دې کې ډیولپمنټ راتلی شي د وخت په تېرېدو سره دې کې تغیرات راتللی شي که هارډویر څومره پرمختګ کوي په هارډویر کې سپیډ اضافه کېږي مثلا په سی پی یو کې مختلف ټیکنیک د سپیډ لپاره اضافه شو سپیکولیټیو ایگزیکیوشن پارلیزم ایگزیکیوشن همداسې مختلف ټیکنیک د سپیډ اپ لپاره اضافه شوي دي دومره سپیډ باید اپریټینګ سیستم څنګه کې مینیج کړي نو د وخت په تېرېدو سره په اپریټینګ سیستم کې تغیرات راغلي دي اوس دغه سنگل یوزر اپریټینګ سیستم چې پخوا استعمالېده د یوزر لپاره یوازې یو جاب رن کولی شو په یو وخت کې خو په دغه کې ډیولپمنټ راغی اوس سنگل یوزر اپریټینګ سیستم د قابلیت لري چې د یو یوزر لپاره ملټیپل پروګرام څنګه کې ایگزیکیوټ کړي هغه اپریټینګ سیستم هغه یو سنگل یوزر اپریټینګ سیستم چې د یو یوزر لپاره یو پروګرام رن کولو دا هغه مثال چې شی دی موږ سره ام اس ډاس اپریټینګ سیستم دی د مایکروسافټ کمپنۍ لومړنی کمانډ لاین اپریټینګ سیستم چې د یوزر یو پروګرام به په یو وخت کې رن کولی شو هغه ام اس ډاس او دا سنگل یوزر سنگل ټاسکینګ اپریټینګ سیستم دی نو موږ داسې ویلی شو چې سنگل یوزر اپریټینګ سیستم موږ سره په دوه ډوله دی یو سنگل یوزر سنگل ټاسکینګ اپریټینګ سیستم دی چې مثال ام اس ډاس اپریټینګ سیستم دی یو سنگل یوزر ملټي ټاسکینګ اپریټینګ سیستم دی چې مثال موږ سره وسنۍ د وینډوز اپریټینګ سیستم دی چې موږ تاسو استعمالو چې دا هم مایکروسافټ کمپنۍ ډیولپ کړی او دغسې
لینکس دی میک اپریټینګ سیستم دی چې د یوزر لپاره په یو وخت کې یو یوزر لپاره ملټیپل پروګرامونه یا ملټیپل جابس څنګه کولی شي ایگزیکیوټ کولی شي. لکه په زه اوس ناست یم هم ویډیو مې اپلای کړې ده هم د انټرنیټ نه ډاونلوډینګ روان دی هم ټایپینګ کوم ډېر شیان کوم at the same time. اوس ملټیپل پروګرامونه یو کس چې زه ورته ناست یم سنګل یوزر یم ما رن کړي دي نو دغه اپریټینګ سیسټم د دې فیسیلیټي درکوي تا ته چې په یو وخت کې ته ملټیپل پروګرامونه ایگزیکیوټ کړي. نو دې ته کوم دې ته کوم اپریټینګ سیسټم ویل کېږي؟ دې ته سنګل یوزر ملټي ټاسکینګ اپریټینګ سیسټم ویل کېږي. ملټي یوزر اپریټینګ سیسټم نه An operating system which is designed for different users. It is designed for many computers, mainframe computers, and as well as microcomputers. Multi-user operating system هغه operating systemونه دي کوم چې په یو وخت کې ملټیپل یوزرانو ته خدمات وړاندې کوي. هغه operating system چې د دې لپاره ډیزاین شوی دی چې په یو وخت کې ورته ملټیپل یوزرز څنګه شي لاګین شي یا په یو وخت کې د ملټیپل یوزرانو خدمات رن کی پروگرامونه رن کی. multiple user operating system executes different programs of different users to provide efficient sharing of CPU time, storage space and other resources among the active jobs. دلته یو misconception وجود لري. multi user operating system هغه operating system دی چې په یو وخت کې د مختلفو یوزرانو ترمنځ هارډویر ریسورسز هم شیر کوي او د مختلفو یوزرانو پروګرامونه هم ایگزیکیوټ کوي. All computers will be connected to a terminal. یو خبره چې دا باید ټول ځان سره په یاد ولري هغه د ملټي یوزر اپریټینګ سیسټم هغه اپریټینګ سیسټم دی کوم چې په مینی کمپیوټر باندې مین فریم کمپیوټر باندې او یا په مایکرو کمپیوټر باندې څنګه نصب شوی وي. ټول ملټي یوزران چې هغه غواړي له دغه سیسټم څخه استفاده وکړي د یو ټرمینل له لارې به د مین فریم کمپیوټر سره څنګه وصلي او دغه کلاینټ کمپیوټر کوم چې د ټرمینل له لارې د مین کمپیوټر سره وصل دی دې کې به لایټ ویټ اپریټینګ سیسټم وي. هغه اپریټینګ سیسټم چې ډېر زیات کوچنی دی یوازې مثلا بوټ لوډر پکې دی د دې لپاره چې د مین کمپیوټر او د کلاینټ کمپیوټر کمیونیکیشن څنګه کی کنیکشن برقرار کی اسټابلیش کی. هر کله چې دغه د ټرمینل له لارې چې کوم کمپیوټر یا کلاینټ وصل دی دا غواړي چې خپل پروګرام څنګه کې ایگزیکیوټ کړي نو دا به څه کوي لومړی به دا کینی په خپل کلاینټ کمپیوټر سره به کینی کمانډ به لیکي مثلا دا غواړي چې نوټ پیډ اوپن کړي دا به لیکي چې اوپن نوټ پیډ دا کمانډ به د کمیونیکیشن لاین په واسطه باندې چاته لیږي مین کمپیوټر ته چې ټرمینل له لارې ورسره وصل دی. کله چې دا کمانډ هلته لاړ شي دا به هلته چک کېږي دا کمانډ به په مین کمپیوټر کې چک کېږي هلته به ګوري چې د دغه یوزر لپاره یا د دغه کمپیوټر لپاره چې ما سره وصل دی د ټرمینل له لارې دا کمانډ رالیږلی اتنټیکیشن بیا ولوشي بیا به صلاحیت وګوري چې څومره صلاحیت لري آیا پروګرام ایگزیکیوټ کولی شي اتورایزیشن د پروګرام لري که نه لري او اتورایز دی چې اتورایز یوزر د پرمیشن به وګوري څومره پرمیشن دته شته دی. هر کله چې دا عملیه ختمه شوه کوم پروګرام ایگزیکیوټ کوي غواړي چې نوټ پیډ اوپن کړي نوټ پیډ اوپن کوي نو دغه مین کمپیوټر به نوټ پیډ راواخلي په خپل ریسورسو باندې به څنګه کې ایگزیکیوټ کړي چې پروګرام کله ایگزیکیوټ شو نوټ پیډ آوټپوټ به راواخلي او د کمیونیکیشن لین په واسطه به چاته ولېږي کلاینټ کمپیوټر ته هغه کمپیوټر ته هغه یوزر ته چا چې د دغه پروګرام غوښتنه کړې ده. یعنې ټول کنسپټ داسې دی چې ټول کارونه مین فریم کمپیوټر کوي فقط آوټپوټ یې چاته لیږي یوزر ته. اوس یوزر غوښتنه کوي د یو پروګرام د رن کولو ټول کار څوک کوي د سی پی یو ټایم د مین میموري پسې راتېر شه څومره پاور چې دی تولیدېږي دا ټول د چا مصرفېږي ټول پاور ټول سی پی یو ټوله میموري ټول د هر څه د مین کمپیوټر مصرفېږي خو د پروګرام آوټپوټ به چېرته ځي کلاینټ کمپیوټر ته ځي هغه یوزر ته به ځي کوم یوزر چې د پروګرام د اوپن کولو غوښتنه کړې ده. دا د ملټي یوزر اپریټینګ سیسټمونو کنسپټ دی. او د مثال چې دی یونیکس دی لینکس دی او مین فریم کمپیوټرونه دي.
یو خبره ځینې ملګري وایي چې سرور اپریټنګ سیسټم چې کوم موږ د نیټورک لپاره استعمالو نیټورک سرور بیسډ اپریټنګ سیسټمونه دي نو دا ملټي یوزر دي که نه دي نه دا ملټي یوزر اپریټنګ سیسټمونه نه دي ځکه کوم میکانیزم چې د ملټي یوزر اپریټنګ سیسټم لپاره درته ما بیان کړم په هغه کې دا نشته. سرور اپریټنګ سیسټم د کمیونیکیشن لینک په واسطه به ټول کلاینټ کمپیوټر له سره وصلي. هر یو کلاینټ کمپیوټر خپل سی پی یو لري، خپل میموري لري، خپل پاور کنزمپشن لري، هر څه خپل لري او هر یو کمپیوټر چې دا کلاینټ دی دا خپل اپریټنګ سیسټم لري. او موږ تاسو ویل چې په ملټي یوزر اپریټنګ سیسټمونو کې به هر یو کلاینټ چې د ټرمینل له لارې وصلي دي کې به لایټ ویټ اپریټنګ سیسټم وي او ځینې کتابونه لیکي چې سره شاید پکې اپریټنګ سیسټم ویم نه خو چېرته اپریټنګ سیسټم وي نه کنې کمیونیکیشن به لږ نه برقراره کېږي یعنی کمیونیکیشن نه اسټبلش کېږي غیر له اپریټنګ سیسټم نه. د همدې خاطره لایټ ویټ اپریټنګ سیسټم به په هغه کمپیوټر کې کوم چې د ټرمینل له لارې وصلي نو چې د ټرمینل له لارې کوم کوم کلاینټ وصلي کوم یوزر وصلي د هغه په کمپیوټر کې به کوچنی ډوله اپریټنګ سیسټم یې تر څو کنیکشن اسټبلش کړي او په سرور کې چې موږ تاسو کلاینټ د سرور سره وصل کوو په هر یو کمپیوټر کې خپل اپریټنګ سیسټم وي فقط موږ د کلاینټ کمپیوټر راخلو او د سرور کمپیوټر غلام کوي د چې په واسطه باندې د نیم ریزولوشن په واسطه باندې د ډي ان اس په واسطه باندې غلام کوو ځکه چې ډي ان اس یا د ARDS سرور په واسطه باندې د ARDS سرور یو رولز دا دی تر څو موږ ته ډومین انوایرمنټ رامنځته کړي او داسې انوایرمنټ رامنځته کړي چې ملټیپل کلاینټس له یو مرکزي نقطې څخه څنګه شي اداره شي خو هغه ملټي یوزر اپریټنګ سیسټم نه دی ځکه چې هر یو کنسپټ ځان خپل میکانیزم لري. اوس ملټي یوزر اپریټنګ سیسټم چې کوم میکانیزم لري هغه ته نه اپلای کیږي هغه فقط دومره کولی شي چې د یوزر په خوښه باندې اوس مثلا یو کلاینټ سره وصل دی په سرور اپریټنګ سیسټم کې موږ د کلاینټ لپاره یو یوزر اکاونټ جوړو د یوزر اکاونټ ټول پروفایل به چېرته پروت وي په خپل دغه لوکل کمپیوټر کې به پروت وي. موږ کولی شو چې د سکیزي ډسک په واسطه باندې دغه یوزر پروفایل چې دی هغه ورته د سرور له لارې کړو یا د سرور له لارې ورته مثلا ځینې ریسورس الوکیټ کړو چې وي ایچ ډي ورته جوړ کړو ورچوال هارډ ډسک ورته ورکړو همداسې نور ریسورس ورته څنګه کړو الوکیټ کړو خو ملټي یوزر اپریټنګ سیسټم نه دی. Operating system according to device support. Operating system د ډیوایس د ملاتړ له لحاظه په څو ډوله دی. د اپریټنګ سیسټم د کومو ډیوایسونو لپاره ډیولپ شوی دی. هر اپریټنګ سیسټم د خاصو ډیوایسونو لپاره ډیولپ شوی دی. اول ډیسکټاپ اپریټنګ سیسټم هغه اپریټنګ سیسټم کوم چې یوازې د ډیسکټاپ او لیپټاپ اپریټنګ سیسټم یوازې د لیپټاپ او ډیسکټاپ لپاره ډیزاین شوی دی چې عبارت دی له وینډوز څخه مک اپریټنګ سیسټم. دا هغه اپریټنګ سیسټمونه دي چې کوم په ډیسکټاپ باندې موږ نصب کولی شو او په لیپټاپ باندې نصب کولی شو. آیا دا په موبایل کې انسټالولی شو؟ نه هېڅکله نه ځکه دا ډیزاین شوي د موبایل لپاره نه دي. د یو سافټویر په واسطه باندې موږ کولی شو په موبایل کې رن کړو خو موږ نشو کولی چې ډایرکټلی د موبایل یا د سمارټ فون په هارډویر باندې څنګه کو رن کړو دا کار ناممکن دی. موبایل اپریټنګ سیسټم موږ نشو کولی چې په لیپټاپ یا په ډیسکټاپ باندې رن کړو ځکه ډیزاین شوي د چا لپاره دي موبایل اپریټنګ سیسټم موبایل لپاره ډیزاین شوي دي. موبایل اپریټنګ سیسټمونه هغه اپریټنګ سیسټمونه دي کوم چې ډیزاین دي د سمارټ فون لپاره لایټ ویټ ډیوایسونو لپاره دي لکه ټیبلیټ لپاره ډیزاین شوي دي همداسې موبایل لپاره ډیزاین شوي دي عبارت له انډرایډ اپریټنګ سیسټمونو څخه یا چې د ګوګل کمپنۍ لخوا څنګه شي دي ډیولپ شوي دي او آی او اس د اپل کمپنۍ لخوا څخه دا ډیزاین شوي دي د موبایل لپاره یا د اپل کمپنۍ د خپل ډیوایسونو لپاره. امبیډډ اپریټنګ سیسټم دا هغه اپریټنګ سیسټمونه دي کوم چې د امبیډډ سیسټمونو لپاره ډیزاین شوي دي او اکثریت په ریل ټایم سیسټمونو کې موږ څنګه کوو دا اپریټنګ سیسټم نصبوو. بل لیکچر Why computer needs to operating system. کمپیوټر ولې اپریټنګ سیسټم ته ضرورت لري؟ ځکه کمپیوټر موږ سره بیخي زیات مختلف او کمپلیکس ریسورسز لري. د دې ریسورسو د منیج کولو لپاره حتما باید یو درېمګړی موجود ولري. سی پی یو ریم سټوریج دا حتما باید منیج شي تر څو د یوزر پروګرامونه په اسانۍ سره ایگزیکیوټ شي. نو دا چې څوک منیج کوي هغه څوک د اپریټنګ سیسټم ده.
It provides an interface for user to interact with the machine. User په مستقیم ډول د ماشین سره انټراکټ نشي کولی. نو دا یو انټرفیس موږ ته وړاندې کوي. انټرفیس بیا جی یو آی وړاندې کوي، ګرافیکل یوزر انټرفیس، یا به سی د کمانډ په واسطه باندې تر څو یوزر په اسانۍ سره خپل پروګرامونه ایگزیکیوټ کړي او خپل ضرورت حل کړي. دا it handles the hardware resources for executing of a user program. operating system موږ سره هغه سافټویر دی کوم چې د یوزر د پروګرامونو لپاره ریسورس هندل کوي. که د یوزر پروګرام سی پی یو ټایم ته ضرورت ولري، اپریټنګ سیستم مجبور او مکلف دی چې د سی پی یو ټایم راواخلي او د یوزر پروګرام ته الوکیټ کړي. که میموري ته ضرورت ولري، میموري باید ورته الوکیټ کړي. که انپوټ آوټپوټ ته ضرورت ولري، انپوټ آوټپوټ نه مقصد دا دی چې هر کله یو پروګرام غواړي چې د یوزر څخه اوکې واخلي یا د یوزر څخه کینسل واخلي، او دا د شي په واسطه باندې اخلي، د کیبورډ او د ماوس په واسطه باندې، او چې ښکاره کېږي به چېرته په مانیټور باندې به ښکاره کېږي موږ سره. یعنې د یوزر انټراکشن ته حاجت لري. انپوټ آوټپوټ مقصد دا دی. without an operating system که چېرته له موږ سره په سیسټم باندې اپریټنګ سیسټم انسټال نه وي نو څه به کېږي؟ you could not run any software. که اپریټنګ سیسټم نه ته نشي کولی یو سافټویر رن کړي، ځکه چې اپریټنګ سیسټم ریسورس منیجر دی او ستا هر یو سافټویر ریسورس ته ضرورت لري تر څو ایگزیکیوټ شي. نو چې اپریټنګ سیسټم نه ریسورس ورته څوک الوکیټ کړي. اپریټنګ سیسټم ډېر زیات مهم دی. you would have to manually code to use hardware. که چېرته اپریټنګ سیسټم نه وي ته مجبور او مکلف یې چې د هر یو ریسورس لپاره، د سی پی یو لپاره بیل، د میموري لپاره بیل، د سټوریج لپاره بیل کوډ ولیکي تر څو د دوی مینجمنټ رامنځته کوي، چې دا ډېره زیاته پیچیده او مغلقه طریقه ده. There would be no security, no multitasking and no file system. دا موږ چې ستاسو څومره په کنوینینس او په ډېره راحت طلب او په ډېره ښایسته طریقه باندې خپل پروګرامونه ایګزیکیوټ کوو، تر شا چې د ده څومره کمپلیکسټي ده، څومره سی پی یو ټایم ته ضرورت لري، څومره میموري ته ضرورت لري، د یو نه موږ خبر نه یو. دا ټول کارونه، دا ټول پیچیده او مغلق کارونه چا په سر اخیستي دي؟ اپریټنګ سیسټم. Not all the complexity of execution of a program is hidden from user via operating system. operating system یو داسې سیسټم دی چې څومره کمپلیکسټي او پیچیده او مغلق کنسپټ د یو پروګرام د ایگزیکیوشن تر شا دی، دا د یوزر څخه څنګه دی؟ هیډن دی. یوزر ته فقط خپل پروګرام اوپننګ ښکاري، بس چې څنګه د کلیکینګ په واسطه باندې پروګرام اوپن شي، یوزر یوازې خپل پروګرام ګوري. د دې پروګرام تر شا چې څومره میکانیزمز اپریټنګ سیسټم ترسره کوي ډېر سخت پیچیده او کمپلیکس دی. نو د هغه دا کمپلیکسټي او دا پیچیده توب چې هیډن شي، پټ شي د یوزر پروګرام د یوزر پروګرام څخه، دا د چا وظیفه ده؟ اپریټنګ سیسټم. The objectives of operating system. اول مختلف اهداف د اپریټنګ سیسټم دي. اوس مخکې وویله چې د یوزر څخه باید چې څومره کمپلیکسټي ده، یوزر خپل پروګرام ایگزیکیوټ کوي، د پروګرام د ایگزیکیوټ کولو په وخت کې چې څومره ریسورسو ته ضرورت لري دا څوک مینیج کوي؟ اپریټنګ سیسټم. Convenience. An operating system makes the computer more convenient to use and users can interact easily. Operating system یو داسې انوایرمنټ موږ ته برابروي، یو داسې انوایرمنټ یوزر ته برابروي تر څو بیخي په ساده طریقه، بیخي په اسانه طریقه سره د ماشین سره، بخصوصا د کمپلیکس components of computer سره انټراکټ موږ وکړو. حال دا موږ تاسې وایو چې اپریټنګ سیسټم موږ تاسې وایو چې کمپیوټر په څه شي پوهېږي؟ په باینري ژبه پوهېږي، او باینري ژبه څو ډیجټس لري؟ 2 1 and 0 2 ډیجټس لري، یوازې په 2 عددونو پوهېږي، او موږ تاسې په دې 2 عددونو نه پوهېږو، په دې باندې پوهېدل ډېر پیچیده او مغلق کار دی. نو اپریټنګ سیسټم زموږ او ستاسې نیچرل لنګویج راخلي ترانسلیټ کوم. زه غواړم د سپیسي اوپن کوم، د سپیسي د اوپن کولو تر شا کوډ دی، کوډ ایگزیکیوټ کېږي. زه چې 2 ځلې کلیک وکړم، د 2 ځلې کلیک یا د 1 ځل کلیک معنا دا ده چې د تر شا په کمانډ لاین کې یو کوډ ایگزیکیوټ کېږي چې هغه کوډ ته ویل کېږي اوپن فایل ایکسپلورر. شل موږ وایو که نه، د اپریټنګ سیسټم تر ټولو مهمه برخه شل ده یا کمانډ لاین ده. دا کمانډ لاین چې کله زه غواړم چې د سپیسي اوپن کړم، هلته په کمانډ لاین کې دغه کمانډ ولیکل شي چې اوپن
فایل ایکسپلورر دا لاړ شي کرنل ته کرنل کې دا ټرانسلیټ کیږي د انټرپریټر په واسطه باندې یا د شل انټرپریټر په واسطه باندې دا څه کیږي ټرانسلیټ کیږي چې شي ته باینري ته دا ډایرکټ ځي چرته ماشین ته ځي ماشین ته ځي او په ماشین کې چې څومره ریسورس دي هغه موږ ته منیج کوي د چا لپاره د فایل ایکسپلورر د اوپن کولو لپاره نو دومره سهولیت موږ تاسو ته اپریټینګ سیستم پرووایډ کوي څومره کمپلیکسټي ده دا خبره زی اول کمانډ لاین ته کمانډ لاین کې ته کمانډ ایگزیکیوټ کیږي کمانډ به زی کرنل ته کرنل کې انټرپریټ کیږي ټرانسلیټ کیږي چې یوزر دغه غوښتنه کوي تور ته دغه غوښتنه څنګه کا پورا کا کنوینینس معنا دا چې په څومره اسانۍ سره په څومره ساده توپ سره او په څومره راحت طلبۍ سره یوزر ته د پروګرامونو ایگزیکیوشن باید تر سره شي وس جی یو آی اپریټینګ سیستم دا موږ ته بیخي تر ټولو کنوینینس اپریټینګ سیستم دی ځکه کمانډ لاین اپریټینګ سیستم پروفیشنل خلک استعمالولی شي اینډ یوزران یې نشي استعمالولی هغوی په دې باندې نه پوهېږي نه پوهېږي په کمانډ لاین باندې ځکه چې هغه بیسډ آن کمانډ دی او هر کس command نشي یادولی efficiency an operating system allows the operating system resources to be used in an efficient manner the operating system د کمپیوټر ریسورس ته اجازه ورکوي ترڅو په داسې مؤثره طریقه باندې د یوزر پروګرامونه ایگزیکیوټ شي ترڅو د ریسورس څخه په سالمه توګه استفاده وشي اپریټینګ سیستم مختلف ریسورس لري خو تر ټولو لوی ریسورس سی پی یو ده میموري ده او همداسې د دوی ترمنځ کمیونیکیشن لینک دی سټوریج دی د دوی څنګه د دوی کنټرول یا د دوی مینیج کول په داسې مؤثره طریقه باندې ترڅو د دغه ریسورس څخه اعظمي استفاده وشي مثال سی پی یو په بیچ اپریټینګ سیستم کې په یو وخت کې یو پروګرام رن کولی شي ولې دلته د میموري څخه پوره استفاده نه کیږي ځکه په بیچ اپریټینګ سیستم کې د بیچ اپریټینګ سیستم میموري at the same time ون جاب ساتلی شي نو چې ون جاب ساتلی شي سی پی یو مجبوره مکلفه ده چې همدا جاب ایگزیکیوټ کړي کله چې سی پی یو جاب ایگزیکیوټ کوي جاب ضرورت لري چې انپوټ آوټپوټ ته لاړ شي کله چې جاب انپوټ آوټپوټ ته لاړ شي سی پی یو تر هغه وخته هیڅ ډیسیژن نشي نیولی چې بل پروګرام ته لاړ شي ځکه چې د بیچ اپریټینګ سیستم میموري at the same time یو پروګرام په میموري کې پرېږدي نو چې یو پروګرام پرېغوستو همدغه ایگزیکیوټ کوي تر څو د دې ایگزیکیوشن ټول ختم نه وي انپوټ آوټپوټ هم ختم نه وي سی پی یو تر هغه پورې آیډل ناسته نو اوس په دغه وخت کې د اپریټینګ سیستم په دغه وخت کې د ریسورس څخه په صحیح توګه استفاده کیږي نه کیږي کنه اپریټینګ سیستم باید دومره افیشنسي ولري ترڅو د قوي ریسورس څخه چې هغه موږ سره سی پی یو ده میموري ده او دغسې نور کمپوننټس اف کمپیوټر دي د ده څخه باید په اعظمي توګه استفاده وشي په داسې توګه باید استفاده وشي ترڅو د یوزر لپاره یو سالم او مؤثر چاپیریال رامنځته کړي اپریټینګ سیستم ابیلیټي ټو ایولو اپریټینګ سیستم د توانایي لري چې د وخت په تېرېدو سره په دې کې ټیکنیک اضافه شي د وخت په تېرېدو سره په دې کې ډیولپمنټ راشي په دې کې تغییرات راشي لکه اوس پخوانی اپریټینګ سیستم یوازې یو بیچ اپریټینګ سیستم یوازې یو پروګرام د یوزر لپاره ایگزیکیوټ کولی شو اوس موږ او تاسې مختلف پروګرامونه ایگزیکیوټ کولی شو حال دا د اوسني کمپیوټر سپیډ چې موږ او تاسې ګورو چې بیخي عادي او بیخي ارزانه کمپیوټر میلینز اف ټایم دا څومره فاسټر دی د هغه اپریټینګ سیستم نه کوم چې بیچ اپریټینګ سیستم و یا د هغه نه مخکې وو نو میلینز اف ټایمز دا اپریټینګ سیستم چې اوس یې موږ استعمالو دا فاسټر دی لکه موږ او تاسې ګورو اے آی انټیګریټډ او کلاؤډ کمپیوټینګ اوس چې د مصنوعي هوش یا مصنوعي ځیرکتیا چې موږ او تاسې ګورو دا ټوله اوور آن اپریټینګ سیستم ده بغیر له اپریټینګ سیستم نه دوی کار نشي کولی همداسې کلاؤډ کمپیوټینګ وګوره موږ او تاسې که چېرته کمپیوټري پاور اخلو نو دغه پاور چې موږ او تاسې اخلو دا هلته په یو سرور باندې رن وي خو دغه سرور باندې چې رن وي خو د اپریټینګ سیستم په واسطه رن وي موږ او تاسې کولی شو دغه ټول ریسورسز چې یو اپریټینګ سیستم یې مینیج کوي دغه ریسورسز موږ د هر ځای څخه څنګه وکړو اکسس کړو اوور انټرنیټ له هر ځای نه له هر لوکیشن نه موږ کولی شو د کلاؤډ کمپیوټینګ چې یو سروسز دی ورچوالایزیشن دی له هر ځای څخه موږ اکسس کړو حال دا چې دا خپله یو اپریټینګ سیستم دی
languages which are used to develop an operating system. هغه language high level language کوم چې د operating system د development لپاره مؤثر دي یا د operating system source code پکې لیکل کیږي هغه کومې دي او د LOC line of code چې د operating system لپاره که operating system manual operating system وي لږ کوډ ته ضرورت لري هغه څومره LOC لري line of code لري یا operating system چې medium size وي هغه څومره line of code لري او یا operating system چې full feature operating system وي هغه څومره line of code لري هغه به اوس هم ولولو. The amount of code required depends on the complexity and features of the operating system. The operating system د کوډ اندازه تکیه کوي د هغه په complexity باندې. څومره چې operating system complex او مغلق وي د هغه line of code به څنګه زیات وي. Minimal line of code, a small 32-bit kernel on operating system made for learning. The line of code for this operating system هغه operating system کوم چې د learning لپاره تقریبا د هغوی operating system line of code لزر څخه نیولې تر 50000 پورې یعنی دا operating system کوم چې بیخي minimal 32-bit kernel لري د هغه minimal line of code څو دی لزر څخه نیولې تر 50000 پورې چې دوی څومره features لري boot loader basic file system CLI memory management simple task switching دا features دي هغه operating system چې هغه medium scale دي دومره ډېر پراخه نه دي متوسط دي لکه لینکس کرنل دی د هغوی لپاره لاین آف کوډ له یو څخه نیولې تر 15 میلیونه پورې کوډ لیکل کیږي یعنی لاین آف کوډ د هغه اپریټنګ سیسټمونو کوم چې میډیم سایز دي یا میډیم سکیل اپریټنګ سیسټم دي لکه لینکس کرنل دی د در لپاره د لاین آف کوډ څو دی له یو څخه تر 15 میلیونه پورې او فل فیچر اپریټنګ سیسټمونه لکه وینډوز چې موږ تاسو استعمالو مک اپریټنګ سیسټمونه دي لینکس ته خو جی یو آی لینکس د لاین اف کوډ له شل څخه تر 10 میلیونه پورې موجود دي د لپاره له شل څخه تر 10 میلیونه لاین اف کوډ څنګه کیږي لیکل کیږي اوس د وینډوز چې موږ تاسو استعمالو تقریبا له 10 څخه تر 50 میلیونه پورې لاین اف کوډ لري کومه لنګویج دي چې دا operating system source code پکې لیکل کیږي یا operating system پکې developed کیږي C دا هغه لنګویج دي د کومه لنګویج کې چې د operating system لپاره د kernel کوډ لیکل کیږي او د drivers کوډ لیکل کیږي د operating system په سلو کې 80% برخه د چې شه kernel لري یعنی 80% برخه دا kernel manage کوي دا 20% برخه دا device driver دي system software دي development tools دي او همداسې په سره ترشه device driver دي او utility software دي دا 80% برخه دا ټول kernel نیولې او kernel د operating system تر ټولو مهمه او مرکزی برخه ده چې د operating system غټ کمپوننت په همده کې پراته دي لکه memory management process management CPU scheduling او تر ټولو لوی کمپوننت هغه له kernel څخه manage کیږي C او C++ هغه ژبې دي په کوم کې چې د operating system د development لپاره د kernel برخه لیکل کیږي او د device driver assembly language هغه لنګویج ته په کوم کې چې د بوټ لوډر لپاره او د لو لیول هارډویر انسټرکشن لپاره کوډ لیکل کیږي پایتون او جاوا سکرپټ دا موږ سره هغه های لیول لنګویج دي کوم کې چې د یوزر انټرفیس لپاره او د یوزر انټرفیس د ټولز لپاره کوډ لیکل کیږي Is there a person who created operating system for the first time آیا د operating system چې رامنځته شوی دا څو خو به چې رامنځته کړی آیا معلوم کس معلوم دی چې د operating system رامنځته کړی دی The creation of operating system is a significant event in computing history and it cannot be related to a single individual person. The operating system رامنځته کېدل په computing history کې تر ټولو مهمه خبره ده خو موږ نشو کولی چې د operating system د یو خاص کس پورې وتړو It is developed over the time through many contribution of many people and corporation. د وخت په تیریدو سره operating system د مختلفو اتحادیو په واسطه باندې او کارپوریشن کنټریبیوشن په واسطه باندې رامنځته شوی دی یو خاص کس په واسطه نه دی رامنځته شوی operating system یو لاجک دی د لاجک لپاره ډیرو خلکو په یو ځای سره کار کړی نه یو کس کار کړی One of the first operating system developed at General Motors Research Laboratories
لومړنی اپریټینګ سیستم GMNNA دا هغه اپریټینګ سیستم چې په GMRSRL کې رامنځته شو. دا یو لیبارټري ده، یو لیبارټري ده د انجینرانو چې دغه اپریټینګ سیستم د IBM وسلو هارډویر لپاره رامنځته شوی و په 1955 کال کې، او د اپریټینګ سیستم لپاره کوډ په اسمبلی لنګویج کې لیکل شوی. نو موږ تاسو ویلی شو چې اپریټینګ سیستم یو داسې مهم ډیولپمنٹ دی په کمپیوټینګ هسټري کې کوم چې د یو خاص کس پورې تړلی نه دی، بلکې د ډیرو پوهانو د ډیرو علماو لاجیک او کنسپټ رايوځای شوی دی په یو ځای سره دوی کار کړی دی او یو لیر ماډل اپریټینګ سیستم یو داسې سیستم رامنځته کړی چې د سیستم لپاره کار کوي. CTSS compatible time sharing system developed at MIT دا هغه اپریټینګ سیستم کوم چې په MIT چې دا خپل یو انسټیټیوشن دی، یو کارپوریشن دی، په هغه کې رامنځته شو. دا لومړنی ټایم شیرینګ اپریټینګ سیستم allowing multiple users to interact with the computer simultaneously. دا هغه اپریټینګ سیستم چې په یو مین کمپیوټر باندې به څنګه نصب او د مین کمپیوټر سره به ملټیپل یوزران د ټرمینل لارې څنګه وصل و. دا هم ملټي یوزر لپاره د ملټي یوزر اپریټینګ سیستم چې د ملټي یوزرانو سپورټ لرلو. په مین کمپیوټر باندې وصلو، مختلف یوزران به سره د ټرمینل لارې وصلو او کولای شو چې د اپریټینګ سیستم کولای شي چې د همدغه کمپیوټر ریسورسز داسې مینیج کړي چې هر یوزر ته سپیسیفیک ټایم ورکړي. که یو یوزر وغواړي چې خپل پروګرام ایگزیکیوټ کړي، د پروګرام د ایگزیکیوشن لپاره د CPU ټایم ته ضرورت لري، میموري ته ضرورت لري، نو د به هر یوزر ته یو ټایم سلایس ورکولو تر څو په یو سپیسیفیک ټایم کې یوزر خپل پروګرامونه څنګه کې ایگزیکیوټ کړي. په 1980 کال کې یا په 1980 لسیزه کې رامنځته شوی دی د IBM 294 سیریز لپاره او کوډ په مینلی اسمبلی لنګویج کې لیکل شوی دی. ریکارډ خو چلان دی بالکل. یونیکس اپریټینګ سیستم کین تامسن اینڈ ډینیس ریچی دا هغه دوه عالمانو کوم چې په IIT بیل لابراتوار کې یونیکس څنګه کو ډیولپ کړ which became one of the most significant operating system in modern era for computers and networking. د کمپیوټر او د نتورک لپاره په اوسنۍ عصري نړۍ کې تر ټولو مهم اپریټینګ سیستم دی چې سکیورټي بیخي اعظمي اعلی سکیورټي لري. په نتورکینګ کې ډیر زیات مشهور دی، خو لږ په دې باندې سخت دی چې اکثریت کار په کمانډ لاین او کمانډ بیس باندې کېږي. په 1989 کال کې رامنځته شوی دی د PDD-7 هارډویر لپاره چې هغه مایکرو کمپیوټر د ډیک کمپنۍ په واسطه باندې رامنځته شوي وو. د ډیک کمپنۍ چې یو لویه کمپنۍ ده د ډیوایسو د ریلیز کولو لپاره یا د ډیوایسو د جوړولو لپاره، نو دا مینی کمپیوټر د ډیک کمپنۍ په واسطه باندې رامنځته شوی و او د PDD-7 هارډویر لپاره دغه اپریټینګ سیستم څنګه و ډیزاین و. لنګویج په کومه لنګویج کې دا لیکل شوی و؟ په اسمبلی لنګویج کې. اول په اسمبلی لنګویج کې ولیکل شو، بیا وروسته ریرایټن ان سی لنګویج دویم ځل لپاره بیا ولیکل شو په سی لنګویج کې. زما د کمپیوټر سم کار نه کوي، نو پوهېږم چې څه وجه ده. ماډرن اپریټینګ سیستم MS-DOS اپریټینګ سیستم. نو اوس راځو MS-DOS اپریټینګ سیستم. MS-DOS اپریټینګ سیستم هغه اپریټینګ سیستم دی کوم چې په مایکروسافټ کمپنۍ رامنځته کړی. مایکروسافټ ډیسک اپریټینګ سیستم. MS-DOS became the standard operating system for IBM compatible personal computers. دا یو داسې اپریټینګ سیستم و کوم چې د IBM compatible personal computer لپاره ډیزاین شوی و او په هغه وخت کې یو سټنډرډ شو، ډیر زیات مشهور شو. په 1980 کال کې د IBM کمپنۍ د IBM پیسینو لپاره رامنځته شو. کوډ په اسمبلی لنګویج کې او په سی لنګویج کې لیکل شوی دی. همدغسې FL-DOS دی. FL-DOS هغه اپریټینګ سیستم دی کوم چې د اپل ډیوایسونو لپاره یا د اپل 2 سیریز لپاره څنګه شو ډیزاین شو او په 1988 کال کې او کوډ په اسمبلی لنګویج کې لیکل شوی دی. ماډرن اپریټینګ سیستمونه چې هغه لینکس دي او وینډوز انټي دي، دا چا ډیولپ کړ؟ لینکس اپریټینګ سیستم چې دی دا موږ سره بیرته له یونیکس څخه راغلی دی او لینکس
ټرولز انکارپوریشن چې دا موږ سره یو لوی انکارپوریشن دی دا هغوی څنګه کو د x86 ارکیټیکچر لپاره ډیولپ کو کوډ په سی لنګویج کې لیکل شوی دی وینډوز ان ټي چې موږ او تاسو د وینډوز ان ټي د وینډوز لپاره یو فیمیل نوم دی چې د همده څخه وروسته نیو وینډوز ان ټي معنا وینډوز نیو ټیکنالوژي چې د همده څخه وروسته د وینډوز اپریټینګ سیستمونه ډېر زیات مشهور شو چې د نړۍ لوی مارکیټ همده نیولی دی او کریټر څوک دی ډیف کټلر اینڈ هیز ټیم اټ مایکروسافټ په مایکروسافټ کې کمپنۍ کې چې ډیف کټلر څوک دی دغه ټیم او ډیف کټلر دوی په یو ځای سره وینډوز ان ټي رامنځته کړه په 1993 کال کې د مختلف هارډویر لپاره داسې نه چې یوازې د یو هارډویر لپاره یا د آی بي ایم پی سي لپاره نه بلکې داسې یو اپریټینګ سیستم یې ډیزاین کو وینډوز ان ټي معنا وینډوز نیو ټیکنالوژي تر څو د هر هارډویر سره کمپیټیبلټي ولري یعنی په یو خاص هارډویر باندې نه رن کېږي محدودیت نه لري هر هارډویر کولی شي چې دغه اپریټینګ سیستم چې د مایکروسافټ کمپنۍ رامنځته کړی دی وچلوي او په کومه لنګویج کې ورته کوډ لیکل شوی په سی کې او په سی پلس پلس کې operating system architecture based on CPU bit width operating system architecture نه مقصد څه شی دی موږ تاسو که چېرته زه راشم دس پی سي ته او پراپرټیز ته راشم دلته لیکلی دي سیسټم ټایپ به لیکلی وي 64 bit operating system او x64 based processor دا 64 bit operating system سمانه د معنا او مقصد دا دی چې دغه operating system چې 64 bit دی at the same time 64 bit data څنګه کولی شي هندل کولی شي قسم اوس که یو اپریټینګ سیستم چې هغه موږ سره 32 بټ اپریټینګ سیستم دی او په یو داسې هارډویر باندې موږ انسټال کړو چې د هغه هارډویر ارکیټیکچر څو دی 4 بټه دی نو په دغه وخت کې څه کار کېږي قسم د سیستم کم ارکیټیکچر چې دی هغه 4 بټه دی خو د اپریټینګ سیستم ارکیټیکچر څو دی 32 بټه دی نو په دغه وخت کې اپریټینګ سیستم یوازې 32 بټه ډیټا هندل کولی شي ځکه اپریټینګ سیستم د همدې لپاره ډیزاین شوی تر څو 32 بټ ډیټا اکسس کړي او په دې باندې پروسس ترسره کړي اپریټینګ سیستم ارکیټیکچر مقصد دا دی چې څومره ډیټا at the same time دا اکسس کولی شي اپریټینګ سیستم اته بټه ارکیټیکچر ولري دا په یو وخت کې اته بټه ډیټا اکسس کولی شي یا پروسس ترسره کولی شي او کوم داسې 32 بټ ارکیټیکچر اپریټینګ سیستم ولري په یو وخت کې دا 32 بټ ډیټا پروسس کولی شي او په یو وخت کې هندل کولی شي لکه موږ راغستې دي اته بټ ارکیټیکچر چې پخوانیو کمپیوټرونو کې استعمالېده د انټل کمپنۍ 80 کمپیوټرونو کې او دا امبیډډ سیسټمونو کې استعمالېده اوس په ماډرن کمپیوټرونو کې نه استعمالېږي او 16 بټ ارکیټیکچر چې د په آی بي ایم پی سي کې استعمالېده مثال MS DOS operating system د چې 14 بټ ارکیټیکچر لرلو 32 بټ ارکیټیکچر چې دا موږ سره Windows XP او اولډر لینکس موږ سره دا 32 بټ ارکیټیکچر لري اوس 4 بټ ارکیټیکچر اکثریت operating سیستمونه چې اوس په ماډرن کمپیوټرونو کې استعمالېږي Windows 10 Windows 7 Ubuntu Mac operating system دا ټول ماډرن ورژن دي او د ټولو ارکیټیکچر څو بټه دی 4 بټ ارکیټیکچر دی او اوس یو سره 28 بټ ارکیټیکچر هم څنګه دی راغلی دی خو امپلیمنټډ نه دی لا تر اوسه پورې په ټولو کمپیوټرونو کې امپلیمنټډ نه دی هسې یو تیوریټیکل ارکیټیکچر دی فیوچر کې به امپلیمنټ شي خو ځینې کتابونه لیکي چې په ځینې جی پی یو کې او خصوصا څومره چې ریسرچ زه ګورم هغوی وایي چې دا یو 30 بټ ارکیټیکچر موږ په ګرافیک پروسس یونټ کې څنګه دی امپلیمنټ دی یعنی ځکه زیاتره 3D ګیمز زیاتره 3D ویډیوز دا ضرورت دی ته لري تر څو ډېر زیات هارډویر څنګه کې یوټیلایز کړي نو د دې لپاره تر ټولو قوي او های بټ ارکیټیکچر رامنځته شوی دی چې هغه ته ویل کېږي 128 بټ ارکیټیکچر دا تیوریټیکل دی په ټول جنرال پرپز کمپیوټرونو یا په جنرال پرپز اپریټینګ سیسټمونو کې تر اوسه امپلیمنټ نه دی په جنرال پرپز اپریټینګ سیسټمونو کې امپلیمنټ نه تر اوسه نه دی یوازې په جی پی یوز کې امپلیمنټ دی دا چې اپریټینګ سیسټم تر ټولو مهم دی نو د دې لپاره هر یو کنټریبیوشن او هر انکارپوریشن هڅه کوي تر څو داسې اپریټینګ سیسټم ډیولپ کړي
چې د یوزرانو د خوښې وړ وګرځي او بازار کې خلک خوښ کړي. نو د دې لپاره مختلفو انکارپوریشنو هڅه کړې ده تر څو داسې اپریټنګ سیسټم رامنځته کړي تر څو یوزران یې خوښ وګرځي. ما ته زنګ دی، دا زنګ ته به ځواب The dominant desktop operating system is Microsoft Windows with market share of around 83.3%. هغه اپریټنګ سیسټم چې د ډیسکټاپ لپاره ډیزاین دی او په ډیسکټاپ کمپیوټرونو لپاره ډیزاین شوی دی، غون مارکیټ یې نیولی هغه کوم اپریټنګ سیسټم دی؟ مایکروسافټ وینډوز دی. د ډومینانټ ډیسکټاپ اپریټنګ سیسټم دی چې د مارکیټ غون تسلط هم دوی کړی. په غون د غونډې نړۍ په مارکیټ باندې 3.3% تسلط دوی لري. څومره خلک چې دی خوښه ولې کنوینینس اپریټنګ سیسټم دی، په اسانۍ سره یوزر کولی شي انټراکشن ورته سره وکړي. هر کار ډرګ اینډ ډراپ غواړي، کلیکینګ غواړي، مووینګ غواړي، بیخي کار یې اسانه دی. نو په دې خاطر باندې اکثریت خلک څوک خوښوي؟ مایکروسافټ وینډوز خوښوي. مک اپریټنګ سیسټم چې د ایپل انکارپوریشن رامنځته کړی په دویم قدم کې دی چې 11.2% مارکیټ نیولی دی، او همدغسې لینکس چې دی موږ سره 1.55% مارکیټ ده نیولی دی. د موبایل لپاره چې د موبایل یا سمارټ فون یا د ټابلیټ لپاره چې کوم اپریټنګ سیسټمونه رامنځته شوي دي لکه انډرایډ چې د ګوګل کمپنۍ له خوا نه رامنځته شوی، دا بیا ډېر زیات مشهور دی، 8.5% مارکیټ ده نیولی دی. او همداسې 10.3% چې دی بیا موږ سره iOS نیولی دی چې د ایپل کمپنۍ له خوا نه چې کوم اپریټنګ سیسټمونه رامنځته شوي دي د هم بازار نیولی دی. نو دا د اپریټنګ سیسټمونو مقایسه وه تر څو د اپریټنګ سیسټمونو په بازار کې په څه ډول باندې یوزران خوښوي. یوزران یې په دې خاطر باندې خوښوي تر څو دا کنوینینس ولري، په اسانۍ سره یوزر ورسره انټراکشن وکړي، په اسانۍ سره د استعمال وړي. په همده خاطر باندې اپریټنګ سیسټمونه په بازار کې مخ پیدا کوي او مخ ته ځي. دا چې د ویډیو لینت را سره اوږدېږي، دا لیکچر چپټر لا پاتې دی، انشاءالله څو ویډیوګانې به پکې نور هم کېږي. فرسټ چپټر دی، د دویمه ویډیو ده. نو په همدې ځای کې به دا ویډیو په خیر سره ودرو او په بلې ویډیو کې به انشاءالله موږ تاسو سره ملاقات وکړو. مننه، خوشحاله اوسئ.